د معراج شریف ضرورت څه پیدا شو دا خو هر چاته پته ده چې ان الله چې زما د عبادت وخت راشي نو بیا خو به زما دپاره لږ استعمالې که نه اورې نو ګورې په شواروس کې 24 ګنټې دي صرف 10 منټه سهار استعمال کا تر ماسپخینه پورې ستا شو ماسپخین 10 رکعاته مونږ دی 15 منټه پې لګي دا 15 منټه ما دپاره استعمال کا تر مازدیګره پورې ستا شو مازدیګر 4 رکعاته فرض دي یو 15 منټه پې لګي دا 15 منټه ما دپاره استعمال کا تر ماښامه پورې ستا شو ماښام دا 15 رکعاته دي دا 15 رکعاتو کې زما دپاره 15 منټه استعمال کا تر ماسخوتنه پورې ستا شو ماسخوتن 9 رکعاته دي 10-12 منټه پې باندې لګي دغه زما دپاره استعمال که د سحره پورې بیا ستا شو په 24 ګنټو کې 1 ګنټه مال استعمال که 23 ګنټې ستا شو څومره مهرباني ده که ده کې سړیتوب وي د انسان کې دی به ټول کارونه رستو پرېږدي خو چې د رب ذوالجلال د عبادت وخت راغی به مخکې کوي په خبره ورسېد ځکه د وجود مال هغه مفتو کې راکړی او د دې په عوض کې م رانه څه نه غواړي خدای راته ویلي چې کله زما په رضا کې د استعمال وخت راشي نو بیا به استعمالې نو په 24 ګنټو کې 1 ګنټه هغه زه د رب دپاره استعمالوم او 23 ګنټې ځان دپاره چې کله د رب جل جلاله په عبادت کې د استعمال وخت راغی بیا به ټول کارونه شاته غورځي او د هغه رب په عبادت کې به ودرېږي دا به هغه 1 ګنټه استعمالې نو دا دومره مهرباني چې مونږ سره کړې ده باید دی چې انسان هغې ته لږ وګوري چې زما رب په ما باندې څومره مهرباني کړې ده وګوره چې د مال خبره راله مال هم هغه درکړی ویزه خیر دی داسې کار وکړه چې 40 روپۍ دې وګټلې یو پکې مال راکړه یو کم 40 ستا شو زکات په 40 کې 1 روپۍ په 100 کې 2.5 روپۍ دی ځکه 40 کې یو 40 کې یو 100 کې اتانې دا 2.5 روپۍ شوې نو 100 کې 2.5 روپۍ هغه غواړي او 2.5 کم 100 مونږ ته پرېږدي او مونږ دومره بې وقوف یو چې دا 2.5 روپو دپاره 2.5 کم 100 مرداره وو ځان له حالانکه زکات وایي پاکوالی د مال ته چې تا 2.5 روپۍ زکات د 100 نه وویسته دا 2.5 کم 100 تا ته پاکې پاتې شو او که دا 2.5 دې مثال کې نو دا 2.5 باندې ځان لا 2.5 کم 100 مرداره نو که عقل او فکر چا کې وي نو هغه چې څنګه د زکات وخت پوره شي نور ټول کارونه به پرېږدي د خپل مال نه زکات وباسي چې دا نور راته پاک پاتې شي خبره ورسېد او یو بله د مهربانۍ خبره هم درته وکړم که نه چې کوم پټي کې تا په خپله کار کو خپله دې پکې ګوډ او چاري کول او ټکټر دې راوسته غوایان دې راوسته ځمکه دې واړوله او بیا دې اوبه خور وکړه او فصل را زرغون شو فصل وشو دې له تا کلمې شوره روړې دی ډېران دې روړې دی تا پکې ګوډ چاري کړې ده د نیمې نشپې اوبه خور لتلې دغه فصل هم شو بل د میرې ځمکه وه هغې باراني وه بس ته لاړې او بس په هغې کې د تخم ور واچو بیا ته نه رالې نه پکې ګوډ کې نه چاري کې هلته هم فصل وشو په دې باراني ځمکه کې خلک هم فصلونه کوي که نه یا الله بارانو کې چې میرې آبادي شي نو دې کې د خواري کړې وه هلته نه ده کړې چې دا کم کې د خواري کړې ده 19 دړی ستا شي یو دړی د الله په نوم ورکړه 19 تاله درکړي ښه خوشر کې 9 به ستا وي 10 به د الله په نوم ورکړي خو چې کوم کې تا خواري کړې ده تا پکې کلمې شورا چولې ده تا ټکټر ګرځولې دی ته اوبه خور کړی دی نو په هغې کې بیا تا نه 9 دړی نه غواړي وي 19 ستا شوې دا 10 وي 19 ستا شوې 6 ماله راکړه څومره رعایت یې را سره کړې او چې کومه باراني ځمکه ده تا پکې خواري نه ده کړې هغې کې خیر دی 9 ته واله 1 ماله راکړه اوس خو زمونږ حکومت ته م لږ وګورئ چې یو څو ورځې مخکې په 148 باندې پېټرول و په یو شپې 12 روپۍ ګران که 160 ته ورسو هغه وایي چې د دې نه م دار څه واخلمه چې دا دې سره سري دام ته والی دا سټونه والا مات
خو رب ذوالجلال په موږ باندې څومره مهربانه دی. ګوره سهار 2 غنټې ګیس را پرېږدي، غرمه 2 غنټې ګیس را پرېږدي، ماښام په شواروز کې په 40 غنټو کې موږ ته 6 غنټې ګیس وي، او بل څومره راځي، بل څومره راځي. ښه بجلي سهار نه بوځي، ماسخوتن را پرېږدي، بیا غنټه په غنټه کله ویو کله نیو، چې هغه نیمه غنټه راشي بیا بوځي، خو بل ته وګوره چې بل درپسې څومره راځي. خو د هغه مهربانۍ ته وګوره چې سهار یو لیټ راخېدلی دی نور، تر ماښامه تا ته رڼا درکوي، بل یې درنه غوستی دی، د شپې درته تمامه شپه سپوږمۍ رڼا درکوي، ستوري رڼا درکوي، ورېځې راځي بارانونه وري، تمامې ځمکې دله سیرابه کوي. ما تا نه خو بلو نه غوښته، په موږ مهربانه دی. لیکن زمون خپل کمال نه دی چې د ګناهونو په وجه شي اول زه ښه د وهلو یم، بیا تاسو یې. خو چې دا دومره مهرباني را سره کوي، دا د هغه چهره انور خاطر دی، دا د محبوب علیه السلام مبارک برکت. ځکه چې نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم فرمایي، وایي زه چې د معراج په شپه باندې جنت ته لاړم او ما وکاته، نو جنت په دروازه باندې چې ننوتم نو 3 کرښې لیکلې، 3 کرښې. اوله کرښه د جنت په دروازه دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویمه کرښه چې ده، حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ما وکاته نو په جنت په دروازه لیکلي چې قدمنا وجدنا ما قدمنا، مونږ هغه څه بیا موند چې سم دنیا نه مخکې د ځان نه مخکې دنیا کې آخرت ته رالیږلي، نو هغه مونږ بیا موند. وخسرنا ما خلفنا، او څه چې مونږ نه وروستو پاتې شي د هغې مونږ ته نقصان ورسېد. وربحنا ما اکلنا، او چې څه مو خوړلي دنیا کې د هغې نه مو وختي فایده اخیستې وه. دا دویمه کرښه لیکلی شوې وه. او دریمه کرښه دا وه چې امة مذنبة ورب غفور. امة مذنبة، مذنبة کې دا تا چې دی دا د تکثیر د پاره استعمال شوی، دا امت به ډېر ګناهګار وي. ورب غفور، غفورون کې په را باندې تنوین د تکثیر د پاره استعمال شوی دی. ورب غفور، خو پروردگار به ډیر بخونکی وي. د امت ډیر ګناهګار دی، خو رب جل جلاله ډیر بخونکی دی. دا ډیر ګناهګار امت د پاره چې رب ډیر بخونکی دی، دا د امت خپل کمال نه دی، دا د نبی علیہ السلام مبارک کمال چې دا امت د چا امت دی؟ د محبوب امت دی. د هغه په خاطر الله ورسره مهرباني کوي. مخکنو له شکلونه بدل کړي، د محبوب د خاطر دی له شکلونه نه بدلی. په ځمکه نه نویستی و، خسف یې کړی، لیکن د محبوب د خاطر دی په ځمکه نه ډوبئ. هغې باندې د کاڼو بارانونه ورولی و، په دې باندې د کاڼو بارانونه نه ورئ. هغې نه شادوګان و بیزوګان جوړ کړي و، دې نه جوړئ. دا د خپل امت کمال نه دی، ورنه د بني اسرائیلو نه مونږ زیات ګناهګار یو، د هغې نه زیاتې ورانې ویجاړې کوو. به درنه هیر شي که زمونږ د دې وخت د ځوانانو حالات دې ولیده. لیکن دا ټولې خبرې مد نظر، بس دا د محبوب علیه السلام خاطر او برکت دی چې الله مونږ سره مهرباني کوي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.